میډم وایي چې زه زورور یم زه قانون نه منم زه زورور یم د دې دغه اندازه داره دې ټیم کې دا غیر قانوني لیګل لګیا نوټیفیکیشن راغلی دی چې د ډسټنس هم ختم شوی دی د منډۍ دویمه داره چې کوم نوټیفیکیشن دوی سره په لاس کې دی که نه جي دا سرکار کړی موږ نه دی کړی په 19 تاریخ راغلی ټیمو سره لا نشته دا تاسو منئ دا به څوک ومني نه دلته سټې نشته دوی سره ان او سی نشته دا ایلیګل ده فلحال موږ دپاره که دوی ته چېرته ان فیوچر ان او سی میلاویږي بلکل د راشي دوی ته به موږ ان او سی بیا ورکړو خو فلحال زموږ په بایلاز اکارډنګ باندې دوی سره زموږ ان او سی نشته نوټیفیکیشن موږ میډم لا ورکړو خو سره یې ګوریم نه هغه و چې دا به دفتر کې ګورو ته چې دا دونه خلک اوس بېروزګاره کې نو پکار چې نوټیفیکیشن دې کتلی و او په همدې ځای کې به تا ایکشن اخیستی و دا سرکار دی دا کندې موږ مخکې هم کړی وې دوی ته دی بیا د شپې هغه کندې بندې کړې وې په هغې کې هم بیا موږ اف آی آرز کړي دي او د هغې نه 144 او 188 نه باوجود هم دی دلته پولیس هم ډیپیوټ دی زموږ سټاف هم د شپه ورځ ډیوټي هم کوي خو دلته هغه اکشن نه بندېږي هماغسې که په منډۍ کې دننه نه کېږي نو بهر چې دی نو اکشن روان نو موږ دا دوباره دغه وکړه ډیسایډ کړه چې یاره د دې دا روټس مونږ دوباره بیا بند هغه منډۍ چې کومه مونږ ان او سی ورکړې ده فلحال مونږ دپاره هماغه لیګل منډۍ ده کورټ کې په کیس روان دی هغې پراپرټي ریلیټډ کوم ایشوز دي او کورټ ډیسایډ کړي مونږ دپاره هغې کې څه فلحال سټې نشته نه دلته سټې نشته دوی سره ان او سی نشته دا ایلیګل ده فلحال مونږ دپاره که دوی ته چېرته ان فیوچر ان او سی میلاویږي بلکل د راشي دوی ته به مونږ ان او سی بیا ورکړو خو فلحال زموږ په بایلاز اکارډنګ باندې دوی سره زموږ ان او سی نشته نه جی سبزی منډۍ د ځمکې خبره یو سایډ ته خو زما ان او سی ورسره فروټ ویجیټیبل مارکیټ دپاره زما ان او سی پکار ده که دوی دلته مارکیټ جوړوي که ادر کنسټرکشن کوي بلکل دوی وکړي هغې سره زموږ سره هغه شته نه کنسرن بلکل په بلډینګز باندې به هغې کار کوي بلډینګ کې به هم مانه ان او سی اخلي خو بینګ ټي یو آر زما فلحال سبزي منډۍ سره میډم وایي چې زه زورور یم زه قانون نه منم زه زورور یم د دې دغه اندازه داره دې ټیم کې دا غیر قانوني لیګل لګیا نوټیفیکیشن راغلی دی چې د ډسټنس هم ختم شوی دی د منډۍ 19 باندې دا لوکل ګورنمنټ یو نوټیفیکیشن کړی دی د هغې مطابق دا دوی چې کوم کار کوي دا ټول چې دی انلیګل کوي نوټیفیکیشن موږ میډم لا ورکړو خو سره یې ګوریم نه هغه و چې دا به دفتر کې ګورو ته چې دا دونه خلک اوس بېروزګاره کې نو پکار چې نوټیفیکیشن دې کتلی و او په همدې ځای کې به تا ایکشن اخیستی و دا سرکار دی سرکار دا ویلي چې کوم ډسټنس کوم دی هغه ختم شو ټیک شو په دې کې به سیکرټري چې دی میټینګ کوي او دا کم ته تقریبا په 9 کیلومتر کې منډۍ کولی شي د نوټیفیکیشن مطابق ته په 9 کیلومتر کې عموما منډۍ کولی شي سرکاري او پرایویټ منډۍ چې دی دغه کوم چې دی دغه دی هم ختم کوله دویمه داره چې کوم نوټیفیکیشن دوی سره په لاس کې دی که نه جي دا سرکار کړی موږ نه دی کړی په 19 تاریخ راغلی ټیمو سره لا نشته دا تاسو منئ دا به څوک ومني ټیک ته جي د دې مطابق دوی دا کوم کار چې کوي دا غیر قانوني دی ټیک ته دلته د 44 لګېدلې وه په کار چې د 44 کې ورځ پاتې را چا ختمه شوې وه د هغې نه پس موږ دې سره ناست وو موږ به خپلې خبرې کړې وې چې مخکې به څه کوو خو نه ټول راځي او په دې غریب باندې راایښې دي ته دې خلکو ته وایه څونه مخلوق دی د دونه ظلم او زیاتي نه علاوه هم دوی چې اخوا نه ځي نو خو دا ځای خوښ دی که نه څوک وایي غیر قانوني دی څوک وایي دا دی یاره زه خو وایم دا چا غیر قانوني که اوسه پورې چا داسې یو کاغذ راوړه چې دی کې دا غیر قانوني دی او تاسو هسې ناست یې دوی خو وایي چې دا غیر قانوني شي موږ به ترې ځو موږ به ترې په خپله رضا ځو چې دا غیر قانوني شي نو زه وایم چې دا کشمیر دی دلته څه چل دی کله کرفیو لګي کله دا په 144 لګي او وزیر اعلی صاحب کله راځي دلته وزیر اعلی صاحب دلته کله راځي چې دا ټول خلک رش شي دا ټول مړه شي زه خو وایم زما سپیشل دا خواست دی زمونږ سیم صاحب ته چې تاسو دلته یو ویزټ وکړئ او تاسو دا دونه ظلم او زیاتي کوي چیف سیکرټري صاحب ته کمشنر صاحب ته چې کمشنر صاحب راشي دا دلته کې انتظامیه اجرا دي څه کوي لکه دلته کې پولیس راشي او د پولیس اډر چې هغه په 2 ورځې پس راشي پولیس مخکې راشي دې ځای کې خلک ووخي خلکو باندې فیار وشي پولیس ته اډر 2 ورځې پس راشي یاره دا کوم قانون دی یار دا پاکستان حصه نه ده ټیک ته جي موږ خو دا سم دم ځای غشته دی څوک وایي دا قبضه مافیا څوک وایي دا لینډ مافیا را موږ سم دم غشته دی چا هم چې غشته مسلمانه او پی ټي آی کې هم دی او هغه سینیټر هم دی
هغه کې وزیر اعلی مشته هغه کې هغه مشته منسټر هم شته یو خو ته موږ پیسې ورکړو موږ سم دم ځای غشته دي او په دې خلکو هم خرڅ کړی دی په دې خلکو هم خرڅ کړی دي نو موږ تختو نه موږ دا سم دم غشته شپږ وو انتقال پکې وشو انتقال بس انتقال کیږي خیر دې موږ ته یو داسې یو لار وخی چې یاره په دې لار شي دا لار موږ ته څوک ښیي وزیر اعلی صاحب کله ماشومان ولځي یو ماشوم ظلم وشي هلته منډه کړي ادونه سونه خلک نه ویني دا زرګونه خلک نه ویني تاسو په منډه کې راته شو چې کم یو خان ناز ټول غریب دي یاره موږ سره ظلم بند کړی شي او دې نه پس کړه ظلم نه بندېږي نو موږ به دې کې که چا ځان ووژنو که چا ځان وسوځو چې هر څه وشو د دې به انتظامیه چې خاص کر دې به ذمواري خاص بنده ذمواري چې زمونږ حل نه راوباسي زمونږ دې کې ګوره زمونږ منسټر حل نه راوباسي زمونږ چې څونه پارټۍ دي هغه غریبانان چې راشي نو په هغې مې اف آی آر وکړي او تاج اتحاد والا راغلو په هغې مې اف آی آر وکړئ نه دا اف آی آر دی حل دی حل نه دی که نه حل دې راوباسئ دا خلک به مطمئن شي ټول دوی به هم دې روان شي موږ به هم روان شو چې هلکه دا موږ په غلط ځای ناست یو امتا والا دې کې اجازت ورکړی دی امتا والا انتقالونه کړي دي امتا ټول انتظامیه دې ذموار یې امتا سه به دې حل راوباسئ والله کې اف آی آر یې حلي که ما باندې نن اف آی آر وکړه نو څه پې نو بیا راشم دا حل شو حل راوباسئ دې لا په طریقې راوباسئ او دې سره ظلم مه کوئ دا خلک راواړوه دا ظلم قابل دي بس کې یار بس کې بس دا ختم کې ډرامه دا فلم ختم کې یار پیښ وي او دوه کسانو ځان سوځو کو دي ځان سوځو دي بس څوک ذمہوارو سیم سے بس تاسو ته خواست کوم چې تراشه ته دې حل لو باسه دې حل بل څوک نشي راوکې کینو موږ به ټوله منډه را غونډو او زوبا چې سمټونه وځو سیم هاوس مخه ته بکینو او چې دلته ځان سوځو دلته ځان ملکو نو ته به زه تاسو نه مخ کېما زه به نوم به ځان لګون تاسو ما بس لګا چې سیم ویني چې دا ظلم چاوکو دا به هم دا سیم صاحب کوي دا ظلم چې زموږ حل نه راوباسي بس زموږ حل راوباسه بس زموږ دې کې څونه چې زموږ هغه سټیم نو ختمه شوه بس زموږ حل به راوباسي بس دې نه بغیر بل کار نه کېږي یو قسم دې حل رخته نه بوزي نوټیفیکیشن هم ورکړو هغه نوټیفیکیشن هغه نه ګوري تاریخ شوی دی په 19 تاریخ راو میډم وایي چې هغې موږ ته څه دغه نشته په 10 ورځو کې ستا ګورنمنټ ستا سټیټ چې دی نوټیفیکیشن کړی ته چې ما سره نشته ټول کې پي کې سره شته او 400 کې پي کې سټیټ نه بهر ده چې دې سره نشته هغه نه مني هغې سایډ ته کېښودو وایي نه منم وایي دې لپاره دفتر ته راشه نوټیفیکیشن تا ته 10 ورځو کې رانغی دا خو ظلم دی او دې ټول غریبانانو سره ټول ظلم لګیا دی دا خو پرسنل تلاشي بوزي دونه خو زیاتې نه دی پکار دا ټول مزدورکار خلک دي د دې وزیر اعلی صاحب د دې څه حل وکړي شي او ته مهرباني وکړئ 400 لپاره ټیم وباسه 400 ته راشه 400 ته 2-3 ځله راغلې ته په دې اړخ رانغلې سی ایم صاحب دا 400 چې دی ټول 400 تاسو له ووټ درکړی دی د 400 ایم پی ای شته 400 ایم ان ای شته ټول د پی ټی آی طرف نه دي او پی ټی آی یو کس دلته ناراضي وزیر اعلی صاحب ته خواست ته مهرباني وکړه د دې 400 غم وکړه 400 ته راشه سبزي منډي خلکو فریاد وره دیر سوار مونږ ټول به تاسو دلته نه راځئ مونږ ټول به سره د ټولو خلکو درځو سی ایم هاوس باندې ته به کینو هلته به درنه درکوو ان شاء الله